بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم نننی پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو د خیبر پښتونخوا سره چې کوم پخوانۍ قبایلي سیمې چې اوس ورته مرج ډسټرک یعنې زمشد ده اضلاع وایي، کله چې دا زم کېدلې نو په هغه ټیم باندې ډېرې زیاتې وعدې شوي او داسې ښکارېدله چې یاره په کال 2-3 کې به دا علاقې چې کوم دي دا به د پښتونخوا د کومې زړې ضلعې چې کوم دي د دې نه به دا ډېرې زیاتې اډوانس لکه چې په هر ضلعې په حساب داسې لګېدله چې یاره په اربونو روپۍ را روانې دي، هلته کې به مینجمنټ، هلته کې به د ریکنسټرکشن کار هم رواني، هلته کې به د حکومتونو ودانۍ چېرته تاڼه جوړېدل، چېرته سکرټریټ جوړېدل، چېرته مطلب داسې او اکټیویټیز به خو اوس ګورو چې ډاون د لاین تقریبا زه به ووایم چې یاره 2 کاله آلموسټ د هغې کېږي. دې وخت کې صورتحال څه دی او دا پروجیکټ چې کوم و د مرج کولو دې کې د مولانا فضل الرحمن صاحب او د محمود خان اچکزی صاحب نه علاوه نور چې څومره سیاسي ګوندونو دا د هغوی یو قسم له مشترکه تحریک و. اوس ظاهره خبره ده په هغې کې پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ شو، دا میجر یا پاکستان تحریک انصاف شو، بیا ورسره پاکستان عوامي نیشنل پارټي، نور چې څومره ګوندونو دا ټول په دې کې شامل وو. اوس چې کله حکومت جوړ شوی دی تقریبا د هغې هم دا د 17 میاشتې به کېږي چې د دې نه پس څومره پورې هلته کې د خلکو هغه د هغوی چې غوښتنه کومه وه یا هغوی ته چې کوم مونږ توقعات له ورکړو څونه حده پورې په هغې عمل شوی دی، هغوی څونه پولیټیکلی څومره مرج شوي دي، هغه سماجي لحاظ سره یعنې سوشلی څومره مرج شوي دي، اکنامیکلی څومره مرج شوي دي، ایډمنسټریټیولی چې کوم دی د هغوی څه پوزیشن دی، په دې باندې به خبرې کوو. ګرانو کتونکو 3 واړه میلمانه چې مونږ دعوت ورکړی دی نن د دوی تعلق هم د قبایلي سیمې سره دی، بلکې هغه قبایلي سیمې سره چې په خپله باندې هلته کې ژوند هم کوي او هلته کې سیاست هم کوي. منیر خان اورکزی صاحب ستاسو دپاره تعارف محتاج نه دی، جمعیت علما اسلام سره تعلق دی. منیر صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. نثار مومند عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق لري، مومند ایجنسی نه چې کوم دی ممبر پروینشل اسمبلی نثار خان تاسو ته هم ډېره مننه، تھینک یو ویری مچ. عامر خان وزیر پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او د خپل د وزیرستان او د پرایم منسټر د هغوی خصوصي ټیم کې دی په خاصه توګه د قبایلي سیمې د دې حالاتو د وجې نه. عامر خان تاسو ته هم تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه. زه یم که مې خوښی نثار صاحب دی اورکزی صاحب نه بسم الله وکړو ځکه چې اورکزی صاحب یو خو زه یم چې د لانګسټ سروینګ دې وخت کې به اورکزی صاحب تاسو پارلیمنټیرین یې که لکه د سینټ او نیشنل اسمبلی میلاو کړو نو ډېر څه مو ولیدل، ډېرې وعدې مو شولې، قبایلیانو پسې قبایلي خلکو پسې ډېرې خبرې مو شولې، لکه زموږ د مخې نه دا هر څه تیر شو. څومره وعدې چې شوې وي اوس ارسپیکټیو چېرې تاسو هغه ټیم کې مخالفت کوو، جماعت چې کوم دی د جمعیت علما اسلام هغوی مخالفت کوو، اوس چې څه شوي دي څونه حده پورې تاسو مارکس ورکوئ چېرې په 10 کې که تاسو ورکوئ زیاتې 10 او کم یو وي نو د تیرو 14 15 یا 17 میاشتو کې څه شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حسن بھائی تو ویٹی خیبر انتہائی مشکور یو سدی ټول عمره اقبالو او دردمندو خلکو مصیبت زده خلکو اواز او یو تپوس کړه د هغو په حق کې خپل پروګرامونه او هلې ځلې کړي. انتهایی د دک او د افسوس خبره ته حکومت تیر حکومت خو ټول سیاسي جماعتونو او دوزو کومې وعدې کړې وې قبایلو سره چې تاسو ته مرچ سرعت کې مو 3% ډیویزیبل پورونه NFC پیسې درکوو، هغه به تقریبا سلانه 100 اربه کېږي او هغه 100 اربه به لاس کولو پورې درکوو، نان لیفسیبل به وي او دا پیسې به په مرچ اضلاع لګېږي او سره لاس کوله به لکه په هر کال کې به 10 اربه د خرچې نه جدا لکه 100 اربه د 10 کالو دپاره او جی او بیا چې کوم ADP والا پیسې وي 24-28 اربه پر ایئر هغه به هم تاسو د لاس کوله اسلام آباد نه میلویږي. خو خبره بالکل الټا شوه، خبره الټا شوه چې کله دا حکومت روغلو حکومت جوړ شو هغه کې پنجاب هم انکار وکړو زموږ 3% هغه نه ورکوو ډیویزیبل پول زه خپله حصه، سیند هم انکار وکړو، بلوچستان هم انکار وکړو. نو دې سلسلې کې بیا مو عمران خان سره ټول مشترکه د قبایلو امیز او سینیټرز 3 ځل ملو شو یا 4 ځل کیسې مو وکړې، کوششونه مو وکړو چې تاسو د پنجاب او بلوچستان کې تاسو کولیشن حکومت ته دوی ته وایئ چې موږ ته دا پیسې راکړي
او بکی زرداری یا د پیپل پارټۍ سیند کې موږ یې موراده مو به لوډ شو جرګه به وکړو هغو سره به سپدونه مینات به وکړو سره تاسو وعده کړې موږ پسمانده یو نو بهرحال هغه کې چې کله مو بلاول بوټو سره ملو شو هغه موږ سره داسې وعده وکړه د پنجاب او بلوچستان یې صدیر کې ایمو ولا تاسو که رسۍ ته ما رسئ زه به مراد علي شاه دلته درته راوغواړم اسلام آباد کې رقیبان او پیسې به هم در سره ومني اوس انتهایي افسوس مقام دا دی چې قبایل ته غېږاندې نه سي قبایلو کې اوس بالکل او پښتو کې اردو کې متل ده چې اسمان سے ګیرا کجور میٹ کم نه هلته اوس قانون شته نه هلته عدالت شته سم نه هلته د پولیس او عدالتي نظام زور نظام او نوه د خلط ملت مکس شوی ده پاتې نه لګېږي خلک ډېر پریشان دي ډیولپمنټ خو کاغذ و مغزو کې دو ډېر یې چې 83 ارب دي 82 ارب دي 84 ارب دي خو پریکټیکل تیرې هفتې پورې 4 ارب 58 کروڑ روپۍ لګېدلي 15 داسې محکمې دي د پروینشل حکومت څخه اوسه پورې فاټه کې وجود هم نه لري او سره پلانینګ نشته او ټولو نه غوټه بدقسمتۍ خبره دا ده اوسه پورې صرف 4 ارب 15 ارب ورته ولګېدي او جی او بیا ټول نه غوټه مشکل کومه خبره ده هغه د فنډونو تقسیم دپاره تو سره اوسه پورې نه میکانیزم شته نه فرمولا شته دغه هفتې کې مو ډېر هغو سره صوبې کې ملاقاتونه وکړو الحمدلله زه مطمئن کړی یم چې اوس موږ کمینګ کابینټ میټینګ کې دغه شي لپاره فرمولا جوړوو طریقې کار ورکاوټ کوو نو که څه وشو اوسه پورې عملی طور باندې جی نثار خان تاسو خو هغه لکه منیر خان صاحب خو دې خو مرکز کې دی او منډه تړله ده صوبې سره میلاویږي دلته کې هم کوشش کوي لکه څنګه چې دوی ووایي چې پرایم منسټر سره په دې حوالې سره لکه اورل چې د صوبایي حکومت سره کینې نمایندګانو سره امیر خان صاحب خو به د خپل خبره په خپل ځای بګي خو زه دا یو سټیټمنټ دا دی چې هغوی وایي چې یاره فاټا کې چې څومره د پولیس په حوالې سره ایډمنسټریشن حوالې سره عدلیه حوالې سره مونږه سیسټم ان پلیس کړی دی اوس به مونږه چې کوم دی کار نور کوو شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربان دی حسن خان صاحب ستاسو د ټول ټیم ډېره مننه او په ډېره اهمه موضوع ځکه چې دا یو کرنټ زموږ د پښتونخوا په صوبه کې یو کرنټ ایشو ده او هغه دا ایشو چې قبایلي سیمې دوی ضم کړي او هغې سره چې کومې شوې وعدې وي نو په هغې باندې کار شته که نه شته دا ډېره اهمه موضوع ده څو پورې چې زموږ د صوبایي حکومت دا خبره ده چې یاره موږ هلته ادارې محکم بلکې پی ټی آی به ووایو او دوی دا خبره کوي نو دا بالکل مطلب غیر مصدقه خبره ده او د هغې بنیادي وجه دا ده چې اوس هم زموږ 14 محکمې تقریبا هلته نشته په قبایلي سیمه کې د هغې دغه نه دی شوی امپلیمنټیشن هلته راغلي نه دي دغسې که دوی وایي چې موږ پولیس راوست نو د پولیس نظام بالکل نشته کمزوری دی صرف ډي پي او راغلی دی صرف د صوبې پښتونخوا نه موږ ته یو ډي پي او راغلی دی چې بیا باقي نور موږ په هغه سیسټم سره نیو بلد ډي اس پي پکې نشته یا مطلب بل قانوني ماهر پکې نشته چې هغه هغوی سره دغه وکړي مشاورت وکړي بله دا چې دوی موږ سره وعده کړې وه په کار دا وه د دې ځکه پی ټي آی حکومت ذمه دار دی چې یو خو موږ سره په دې انضمام کې دا کولیشن پارټنر وو لکه دا موږ سره ډېر ټیک ټاک ولاړو او دې کې هېڅ کمیانو دا غوښتنو کې په دې کې چې کوم ځوان کول غوښتنې کولې په هغې کې دې شامل وو موږ سره په دې کې سیاسي طور دا ګوند موږ سره شامل وو خو بیا د هغې نه دې خوا دوی په دې کې هېڅ څه څه ونه کړل په کار دا وه چې دوی زمونږه د پولیس دا زمونږه لیوي یا څه چې دي چې دوی چې موږ پولیس نظام وړی دی مضبوط کړی دی چې د دې دستې تللی وي په انګو کې ټرین شوی وي نو موږ به یو څه لیدل چې یاره یو څه کار پکې روان شو بالکل دغه ته دغه پورې دغه د خاموشي ده بیا دوی ډي آر سی اوس راوستله او هغه یې دغه کوشش وکړه چې ډي آر سی جوړه کړي نو په هغه ډي آر سی کې بیا دوی داسې کسان واچول چې هغه د عمر نه ډېر کم د پی ټي آی خپل ورکرز په ثبوتونو زه درکولی شم چې په دې تحصیل کې دومره واچول په دې تحصیل کې دومره واچول زما په الکو کې په دې تحصیل کې دومره واچول حالانکې دا قبایلي علاقه ده په دې کې د عمر خیال ساتل عمر خیال ساتل جي په کار دی او دې کې بله دا چې دلته ډسپیوټ د لینډ ډسپیوټ ډېر زیات دي د ځمکو او د روزګار ډسپیوټ ډېر دي نو هر کله چې ته په رسم و رواج نه پوهېږي یا ته چې دی نو په هغه د وطن په دستور په تقسیم چې یاره دا
ځمکه څنګه را روانه ده، د پخوانه په دې څه طریقه کار او څه خبره وه، نو بیا به د هغې هغه مسله څنګه حل کېږي. لکه دوی داسې سټیپونه په دغې حواله کې داسې واخیستل. هغې نه علاوه په دې خوا زمونږ چې کوم څنګه چې منیر صاحب ویلې، دې کې هېڅ شک نشته چې د اوسه پورې دوی موږ ته هېڅ طریقه کار نه دی جوړ کړی. بیا وزیر اعلی صاحب زمونږ ډي سی ګان وزټ چې وکړل، کابینټ میټینګ یې وکړل. خیر مدد جی که نه، زمونږ وزټ وزیر اعلی صاحب راغلی دی، یو وزټ یې کړی دی، جلسه یې کړې ده، هېڅ هلته هېڅ ترقیتي خبره نه ده اناونس کړې. بیا زمونږ وروستو دلته 2 منسټران رالل، یو لا منسټر راغی، یو زمونږ د زراعتو منسټر صاحب راغی. د زراعتو منسټر صاحب چې راغی نو ما ته هم دعوت و، زه په خپله ورته کېناستم. ما ورته چې زمونږ د وطن څه ضرورتونه څه ضرورتونه په څه باندې موږ تګو، هغه به مې ورته کېښوده. نو زمونږ وزیر صاحب چې پاسې د هغه تقریر په ریکارډ دی، زه اګزاجریشن نه کوم، نو هغه وایي چې په دوبۍ کې دا چلو، زه هلته لاړم په جرمني کې دا چلو، په دې خبرو باندې شروع کړو. په ځای د دې چې د هغې جواب ورکړي قوم ته، هغې هغه کوم مسلې چې د قوم دي چې د هغې باندې خبره وکړو. بیا دوی موږ سره دا وعده کړې وه په 65 ترمیم کې چې یاره مطلب دا موږ به تاسو له NFC درکوو. نو دې کې ورکزی صاحب خو پکې دا ګیله وکړه چې پلانکې صوبې انکار وکړو، پلانکې صوبې انکار وکړو. اوس پکې د صوبو څه خبره ځکه نشته چې په 3 صوبو کې د دې حکومت دی، او د هغې نه علاوه د وزیر اعظم څخه خپل یو ثوابي د اختیار دی، او هغه دا دی چې کوم NFC کې دا قانون دی، آئین دی، دغه آئین به صوبې مني. که صوبې د دې ملکي نو چې NFC ایوارډ اوس هم شي که نه، ما په خیال 2015 نه آنورډ که کېږي او که نه کېږي، زمونږ کیسه خو باید چې کټ کړي چې وشي، چې وشي خو هغې کې به زمونږ ریشه نور هم زیاته شي. په کار چې لکه په کار چې دی نه کړي عامر خان، دا یو خبره ده، په کار دی چې دا نور هم زیاته شي. لکه عمران خان نه د خلکو توقعات ډېر زیات وو. ورزی صاحب داسې ده که خلکو به ځکه چې قبایلو ته ډېر زیات راتګ او د قبایلو باره کې دا خبره کول چې یاره زما نه زیات څوک په قبایلو نه پوهېږي، دا هغه ان ریکارډ کافی ځایونو کې دا خبرې کړي دي. توقعات هم ډېر زیات وو. خلک وایي چې یاره خان آئے گا تو کیا ہوگا، مطلب نوی نظام به راشي او نوی بدای پکې یو ډېر ښه موقع راغله. خو تاسو ګورئ نه چې یاره کله چې خان پرایم منسټر شو نو بس هغه هم هغه ټریډیشنل خان شو، بس دروازې بندې کړلې. حسن بھائی خبره داسې ده چې دوی 3% NFC خبره وکړه، دغه به زه د خبرې سره د ممبر اف پارلیمنت دی که نه د ممبر اف پارلیمنت نه یم، د خبرې سره به زه اګري وکړم خو اګري نه کوم په دې چې ما د علم مطابق، زما د سورس مطابق زمونږ سره په دې باندې بلوچستان هم راځي دی، اګري دی، پنجاب هم اګري دی، ولې چې هلته زمونږ حکومت دی. خو دوی ته پکار ده چې دوی ټول تنقید په مونږ کوي. دوی ته پکار ده چې دوی دا دواړه پارټۍ دوی دواړه د پیپل پارټنر وي. که احتجاج راغلی و دوی پارټنر و، دوی ته پکار ده چې دوی په مونږ سره ودرېږي، دوی د پیپل پارټۍ نه د حق د پیپلیانو هغسې د هغوی هغه سپورټ هم څه عجیبه غونته کېدی چې مخکې د دوی د پیسې لاړ شي دا ولګوئ نو مونږ بدل کړو. دوی ته پکار ده دوی اوپن راوځي، دوی دا نه اول مطالبه ده مونږ نه وکړي، فاټ والا MP زه د خپل PTI والا ته ټول ته اول مطالبه ده زمونږ نه وکړي، بیا د پیپلیانو نه وکړي اوپن په ریکارډ دا راشي. داسې نه چې زه په شو کې خپل ډیفینډ وکړم. پیپلیان خو ماته وایي بلاول هلته دوی سره ولاړ دی، وایي چې کله فرنټ ته راشي بیا نه دی ولاړ. و هغې نه پس دومه خبره ده د پولیسو وکړه. واڼه ته وانه زما علاقه ده، واڼه ته هغه TMA راغلی ده په دې حکومت نه، پس TMA راغلی ده. نمبر 1 پولیس دي زمونږ علاقه کې بیګا ماښام ستاسو خیبر بریکینګ نیوز کړی و دغه خبره، ماښام چلغوزې ورکې شوې، د یو کړ یو سړي سبا مازدیګر واپس راغلی. د چا په مدد نه دی، د واڼه خپلو پولیس SHO نام به زه واخلم عثمان چې هغه ته کریډټ ځي چې په خپله لاړ شو که نه، او دی به یې پېژني باخان ملک لمسی دی، هغه د NP ډېر غټ کارکون و، باخان ملک نامه یې. نو هغې نه پس چې کوم فاټا کې دی خان هغه وزیر اعظم دی چې یو خو پر کرکټ نه بعد یې تللی و هره ضلع ته فاټا ته، او په اقتدار نه بعد یې هره په ایجنسۍ ته لاړ شو، ګوشې ویزټ یې وکړو. زمونږ وزیرستان صرف یوه مسله ده چې زمونږ ایډمنسټریشن چې کوم دی لکه عدالت شو دا په ټانګ کې پروت دی، په دې باندې د حکومت مسله نه ده. حکومت راغی خان اناونسمنټ کولو چې وزیرستان به 2 ضلعې باندې تقسیم کړو، خو هغه د وزیر د مسعود مسله ده چې وزیر مسعود ورته وایي چې دا ټانګ کې به وزیر ورته چې نه واڼه کې ساوت یادو ساوت په 2 ضلعې ساوت وزیر هغه زمونږ خپله مسله ده. مونږ دا وایو چې حکومت مونږ سره څه نشي کولی، خو مونږ خپل لږ بیداري کړو. نور حکومت ته دا زمونږ ګن نه دی. فاټا ما نه وه داسې کړې، فاټا د دوی په دور کې شوې وه.
فرست 15 کال حکومت دوی کړی دی، جمعیت کړی دی، هغې نه پس NP کړی دی، دوی په وخت کې جنګ شوی دی، دوی په وخت کې ټول د کارونه وران شوي دي، د کورونا وران شوي دي. موږ 3000 کسانو ته معاوضې ورکړي دي، نارت وزیرستان ضرب اعظم والا ته موږ مسعودو ته معاوضې ورکړي دي. مسعودو درنه ناسته ده، موږ ورته انکوایري ته تیار یو، هر څه ته تیار دي، خو دوی نه کیني. ولې چې هغه کې لوکل ملکان انوالو دي، په هغې پیسې کې چې پیسې ډبل ډبل یې خسي دي. نو دغه مسله ټوله ښه نه ده، په دوی باندې ډیپینډ کوي چې دوی موږ سره ودرېږي. پیپلیانو خلاف موږ پیپلیانو ته وایو چې تاسو موږ ته خپل 3% په حکومت کې چې د هغوی کم شیر جوړېږي. که زه چېرته د سره کولیګ وم په زم کېدو کې زموږ سره پیپل پارټۍ هم وه، صرف PTI نه وه، پیپل پارټۍ هم وه، او دوی ډېر براتري وو پیپل پارټۍ په ټوله. نه تاسو څه وایئ چې کار شوي دی؟ موږ دا وایو چې موږ سره پنجاب او بلوچستان اګری دي او KPK خو موږ ورکړي دي که نه. ټیک شو، لیټس ګو. د دې نه زور کوي بریک اخلم، بریک نه پس راځو بیا تاسو نه کوم. ګران کتونکو موږ سره اوس یو وړه شانتي دمه د مې نه پس راځو کې چې دا NFC دا خبره دا غټې پیسې دغه دي، دا نور واړه واړه کارونه دي، دا به هله کېږي چې د دغې نه دوی ته پیسې انشور شي. په دې به خبره کوو د یو وړې شان د مې نه پس. چې ګران کتونکو پروګرام کې یو واري بیا هرکلې نثار صاحب تاسو خبر کوي، بیا مولوي صاحب نه خبره کوم. دوی دا خبره وکړله چې یاره دوی دې موږ سره یو ځای شي او د پیپل نه دې پوښتنه وکړي. نو زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې 3 صوبې د دوی سره دي، دوی هغې کې کوم سټپ واخیست چې موږ هغه ته ګوته ونیسو، او د هغې خو بلاول صاحب ضمانت ورکړی، ګارنټي ورکړې ده چې دوی د سټپ نه تاسو ګورئ نه چې په هغې کې لږ ټریک شته دی. بلاول صاحب دا خبره ما د پیپلز لکه ساجد هم ناست و، هغه وایي چې تاسو د دې 3 صوبونو پیسې والئ، ورکزی صاحب هغه ولګوئ، د هغې نه پس به موږ زما جي خبره نه دا خبره نه ده چې یاره ته راواخله ولګوه. زه دا وایم چې دا تقریبا څه 2.5 کاله وشو چې په دې باندې دا ټایم تېر شو. ښځه دا خو فرض که یو NFC کې خو سره پیپل نه مني، دا راته ووایه چې کوم ټیکس موږ ته معاف و هغه ټیکس په موږ باندې چا لاګو کړو. دا راته ووایه چې کوم 2 ارب روپۍ موږ سره دا واده شوی وه چې تاسو ته به زاړه مرات 10 کالو پورې میلاویږي. 2 ارب روپۍ زموږ سبسډي وه د بجلی، وابدې ته به تلله، د باجوړ نه تر د وانه پورې د بجلی حالات ډیمیج شو، هغه دوی واپس واخیست. دا چا واخیستلې؟ خبره دا ده چې زموږ باندې کوم ټیکسونه راغلل، موږ باندې چې کوم منرل بل په دا صوبه کې راوړو او هغه کاپۍ یې موږ شلولي دي. په دغه منرل بل چې ده راوړو نو رولز داو، بزنس داو، قانون داو چې ته به دا ټیبل کې 2-3 ورځې به په دې خبره باندې بحث کېږي او پس د هغې نه په دې کې به ښه او بد کتلی شي او بیا به خبره کېږي. ورکزی صاحب بیا تاسو راځم، ورکزی صاحب نه لږ دا بل چې دی دا بل په دې ور راننوته او دا موږ دا بل زه جواب دوی مسله څه دوی مسله دا ده که نه اصل کې هغه نمبر کې بیا هغه ګوره هغه ورکزی صاحب نم ځکه چې هغې په دې باندې دغه ورکزی صاحب لکه یو د امیر خبره وکړله چې پولیس نظام شته، هغه ورځ چیف سیکرټري تاسو کلي ته درغلی وم په خیال په لومړي ځل باندې د صوبې چیف سیکرټري یا یو څه پازیټیوز به هم وي، لکه وزیر اعلی چې کوم دی تقریبا 3 کابینټ میټینګز وکړله، چیف سیکرټري درغې د دوی د درتګ امپیکټ شته هلته کې، لکه موږ خو دا وایو ټیک ته لړ لا ښه خبره ده خو امپیکټ شته دی. حسن بھائی بیگم کیپیټل ټاک کې لیدو رانه سنولا یې علي محمد خان یې چې عمران خان د پاکستانی قوم لپاره نجات دنده ده، رانه سنولا یې چې عمران خان د قبایلي نه د پاکستان لپاره عذاب ده. وزه ما ته د فاټا مرج او بیا دغه حکومت کې حکومت یې مکیپي حکومت نه لایق تا دا په فاټا باندې 5 ګونه عذاب ده، عذاب په نزل ده. زه دا په کوم سیاسي پارټۍ والا مجبوري وي خپل پارټۍ ډیفرنٹ کوي. د NFC وارډ باندې ما عمران خان سره 4 جرګې وکړي. عمران خان مو ته ګارنټي راکړه چې تاسو پرېږدئ هم زبردست اس کا کاټینګ کیوں نہیں دے گا. آخری خبر ہے جیتا رہا ہے ته خپلو ته خوایا کنه غیر کوي. ایوب نمی کی سینیټر دا PTI والا صوبې نه جوړ دا هغه ورته خان صاحب که اکثر هم ریکارډ وي مونږ بلوډ شو هغه ته نه اوس ما تیری هفتې آرمی چیف ته خط ولیکلو، عمران خان ته مخاط لیکلی ورکړه مې چې ته به یې د خپله صوبې ټول کرته درته وزیر اعلی پورې دام راوغواړه او مو هم راوغواړه ټول MP او MNA او سینیټران
کې نیم نه دودي پی ټی آی والا ته کېنې دوی مو په مخ کې پریزنټیشن کوي تو ته خبرې درته کوي بیا به تو ته پاته ولګي چې دا تو سره دروغ سوري زه ته یم چې لاندې نه عمران خان ته ټول دروغ کېږي عمران خان باید دغې کمرې کې ځان بند کړه څنګه کسان ته ناست هغه څه راشي ورته وایي چې بس داسې شاتو نهرونه دي او داسې آبادۍ شروع خلک خوشحاله دي زه درته ښایم روي چین لیک راته خبره کوم پولیس نه مخکې مولوي ولا تکړه و پولیس نه مخکې مولوي قصدور ترزن و پولیس نه مخکې مولوي او قصدورو ډېرې قربانۍ ورکړي دي اوس راغلی یو ډي پي او صرف ډي پي او ډسټرکټ پولیس افیسر نور ټول مغالي وي او مغه قصدور دي موږ سره وعده کړې وه چې 22,000 کسان به تاسو ته موږ برتې کوو دوی تاسو حق ته ځکه ما حق ته چې ملکن ډیویژن څخه تناخوا کې د مو خیبر پښتونخوا رقبه او د پولیس ابدي هغه 55,000 ده او یمو رقبه او دا رقبه د یو برابر دي نو دوی وویل چې تاسو ته 55,000 نه خو 48,000 پولیس به موږ درکوو یمو 48,000 دي بیا دوی وویل چې 20,000 موږ چلو 20,000 ټیک دي بیا خان صاحب ویلو چې زه به هر کالي څلور زره ډېر کما ما ورته چې دوه هم د زره خواخه د مالي مشکلات دي ته 4,000 کال کې پرتې کوه څه به ورسره زړه ټریننګ واخلي اوس مو یو پولیس اوس په دغه حکومت کې برتي نه شو یو سنګل نوکرۍ شته نه نوکرۍ لوړې ووتې یوه نیمه نوکرۍ رسي یوه نیمه څه راغلي هغه ټولې خرڅ کړي سرجي خبره یو منټ ته خپل نمبر یې نوکرۍ خرڅ کړي دا زه نه یم منیر نه یې دا د پی ټي آی شل منسټر هغه ایمنیګونی ای ګلزفر یې هغه ته لوړ د عدالت کس نه درې کې هغه کینسر شوی د ټوبټیک سنگ ایمنی کې سپیکر ته دمنه ونیو جوړې سو 29 نو کوي دي کای وای په منټ یا په نصاب چوته ور کړی او د اسمبلی نه استعفا کوم او د انکوایري وکړي کراچي کې ایمنیګون رپورټ دی وکاسون پنجاب کې رپورټ دی فواد چودھری خط لیکي حکومت ګوره یو هغه خبرې وي څنګه وایي خبرې یو ګراوند ریالټي وي زه دا یم چې ته پنجاب نه او بلوچستان نه پیسې راواخله ویلې نه ورکوي هغه راکړه پیپل پارټۍ والا خو خلکو ته شرمېدا شي که نه پیپل یو منټ زه خبر امیر بھائی دا یو منټ زه ته نمبر رسي ښه ډېرې وکړه د پیپل پارټۍ سره جنګ کول ایمو کار نه ده پیپل پارټۍ نه پیسې راغستل هغه سره جنګ کول دا د عمران خان کار ده دا د ریاست او د مرکزي حکومت کار ده تو سره اختیار لاس کې شته تو سره پاور دي جی بالکل خبره ده چې زه ته جواب ورکوم یو د نوکرۍ خبره زه د خبره ته نمبر رسي زه دا دیم چې قبیلو کې اوس پرې یو میګا پروجیکټ دوه خي پاکستان کې هم نشته پاکستان کې دی وخی خو پاکستان خبر نه کوو موږ دلته قبیلو خبرې کوو امیر یو نیم کال کې اډو خو وخی مرتبه صدا پلانینګ کې خوشته کنه اډوستان سره خبر نه امیر یو خبره نه ده امیر یو خبره نه ده یو خدا دې چې ګوره زه د نوکرۍ خبرو کاغذ جواب ورکوم هغه صحیح خبره نوکرۍ خبره تا وکړه زه تا نه یو تپوس کوم فرست ټایم یو سیټل پرایم منسټر کنه چې په موقع باندې ناست دی هغه نه یو منسټر یو ایم ان سوال خو کولای شي چې دا نوکري خرڅ شوه ته ماته وایه ته په خپل حکومت کې د پزرامانه ته تپوس کړی دی چې تا د زوی د لور ایم ان کړه زما خو ولې نه منې کېږي دا فرست ټایم دی دا پاکستان یو غټ انقلابي خبره ایمو ولا کې خرڅ یعنی تو کې خرڅ شي پاټه میګا پروجیکټ مو باندې ونه تپوس کړو ته خرڅ خبره ته مشه ته ما مشه عزت تاسو ته خبره نه خرڅ تا نه تپوس کو دومره خبره میګا پروجیکټ خیبر گیټ کولاو شو خیبر تورخم والا تورخم والا گیټ کولاو شو 24 غنټه انګور کولول ته پروجیکټ نه ته ګوره دا پروجیکټ نه ډیولپمنٹ پروجیکټ دا یو ډیولپمنٹ ته خبره ده نه چې موږ ګوره خبره ده نه ده تا ته یو بنگله ودرو چې نه پکې استاد خبره دوی بلچو په پرمیش کړي دوی پاکستان خوښ نه دوی کبیر خوښ نه کبیر یې څه کوي کولو خبره حسن موږ خو ټوله مسله ده ګوره ګیټ حسن بھائی زی چیشته کولو مو ته څه ضرورت مو ته ترکه ضرورت مو ته امن ضرورت مو خلکو کله بزنس کولاو شي بیا به تا ته ترقي راځي خود حکومت دی وایي چې داسې شی چې زمونږ وزیرستان د 2 میډیکل کالج دي
دوه میډیکل منظوري ورله اوس نور خو کله د نه. عمران خان په کاغذونو کې. ګوره قسم سے تو دا په قسم کاغذونو کې دي. چې پیپل پټي حکومت کې لټري ما ته و چې ولې میډیکل کالج ورسېدو څه نومېږي میرام چو پیپل حکومت نه منظور ده اوس پورې شروع نه دا یو خبره فاټه کې وای یونیورسيټي ده کنه یو یونیورسيټي خانجي دا قرآن ته دا جاپان فاټه ده چې دا دی فاټه یونیورسيټي دی وا دا جاپان ده چې دا لړګیو کورونا دی د عمران خان یو څه واړه کې ودرې میران شاه کې ودرې خبرو کې عمل خبره دا جاپان ده عامر خان ته به د دې څه کلیریفیکیشن کې چې ما ته یونیورسيټي په کار او دی راته وایي زه ته په تیرا کې د منشیاتو کارخانه لګوم دا ما پورې خندا ده کنه دا ما لپاره کارخانه دا ما لپاره خندا ده جواب دا ما پورې خندا ده اته جواب درکو ستا چې څونه دوايانې دي کومه نه، دوايانې ګوره، په دې کې 100% کې نشایي تو کې استعماليږي پاکي اکوین هغه چر استعماليږي مونږ دا نه وایو چې تاسو ته دا فکر کړو استعماليږي ګوره نه هغه خیر نه ډیفرنٹ کو خو د دې بنیادی سوال دا دی امیر بنیادی سوال دا دی چې ما کم تاسو کو ورغزه صاحب نه هغه دا راځو مونږ سره غلام قادر صاحب په لاین باندې دی غلام قادر صاحب ثانک یو ویری مچ ډیر مننه تاسو لاین باندې وو سجل ایگزامر نه تاسو کوم پی ټی آی چې تاسو داسې قدم ما ته وایا کوم چې منیر رغزه صاحب موي او نثار خان موي چې هغه مخکې نو مونږه سکړي مونږه میران شاه مارکیټ پاکستان مارکیټ جوړ شوی دی دا ډیولپمنٹ ته کده مانی کنه مانی ته ځان جوړ کړي خزه خیر دی نواز شریف جوړ کړی دی خو جوړ دی ځای ورغزه صاحب جوړ دا وایي چې دو جوړ کړي خزه خیر دی بلکې وا کوټام کی جوړ سکنه اوس دا وای نو نه نه نور وای نور میران شاه مارکیټ جوړ شو ایڈمنسټریټیو میران شاه مارکیټ جوړ شو میران شاه مارکیټ دا بیا دا خبره وي چې نواز شریف کوي بیا اپریشن زره بیا اعظم نواز شریف کې د پیسې مونږ نه غواړي چې تا پیسې ورې ذمہ دار د جنگ تاسو کړی دی جارو مونږه خسه دا و تاسو ولا سپایانو کوي چې مونږه داسې کړی دی پاټا مونږه تاسو تبا کړی دا صفه خبره بیا دا چې زما مجرم بیا ته زما قاتل بیا ته دا سی بیا نواز شریف کو کړی دی نواز شریف ګند مونږ صفه کوو چې تا میران شاه مارکیټ ته نواز شریف څه ولي کړو کنه بیا د میران شاه زر بیا ځوله چې کومه مساله جوړه شوه دا بیا نواز دا آرمی نه ده کړی آرمی ته نو سیټا ور کړی دا آرمی نه ده کړی صدا باجوا ته کنزل کوم دا اسی فضل کوم کنزل ما باجوا ته کا ان سی تاور کړی دا ان پی ور کړی دا ان دا ریکارډ پراته دا د مشر دي چې کوم اپریشن په ورغځوي کې کیږي کوم په وزیرستان کې کیږي کوم په سواد کې کیږي خیره خو ضروري دا ته زرا دسګر کې نه ولي خبره ما خبره ما اول ځل تر دا ډایلاګ دلته چیچن راغلی ازبک راغلی هغه سره به ته ډایلاګ یې سره به څه کې خبره په کار و چې شوی ډیولپمنٹ کور چی شو مارکیټ مارکیټ جوړ شو مارکیټ باندې ته اعتراض بلې دي نشته دا مارکیټ اعتراض نه دی جمعیت ته غټ اعتراض څه شي دی جمعیت ته غټ اعتراض دا د باندې نثار محمد اگری راغی خو دوی اوس مسلمانان شول دوی په نظر کې دوی شوی دي کنه اول خو دوی کافرانو اوس موږ کافرانو سیاسي خبره دا دوی ته غټ اعتراض څه شي دی اول موږ دوی ساتلی و د مدرسې د پاره مدرسه ته وظیفې ته به ساتلی و مولایانو موږ تبا کړی و کنه اوس زما بچي سکول ته تللی شي اوس زما لور زما خور حق وختلی شي زما خوندې په قبایلي اسمبلی ته راغلي اول دوی څرګو چې بورکا ور واچوه بس چې څونه هراسمنټ کیسونه کیږي دا د دوی د لاسه کیږي ولې چې زما خور ته صرف بورکا خو دلې ودانه مو خو دلې چې د ستا خور د ستا لور د څونه حق د ستا سره نه نه وسو شول جنکو سکولونه جوړ جنکو سکولونه جنکو سکولونه تازي کم دي سکول جوړ په خپل حال کې وانه خبره درته کوم نور خو زم مومنت تر مومنت خو ستا نه به خبره کوي کنه زه وانه کې درته چې وانه کې نه نه اصل کې د وانه باندې زیات فوکس دی د ټوله کنسټیټوئنسي وانه خیره خبره خبره دوی ته دا ډیولپمنٹ کاری ډیولپمنٹ چې میران شاه والا مارکیټ دا چې نواز شریف په دور کې ټیک شو خدای حکومت نواز شریف ورکړي حکومت دا دو خو دا بیا میران شاه چې کوم ران شوی د نواز شریف کې پیسې مونږ ورکو خبره برابر شو دوی مارکیټ جوړ کو مونږ دوی معاوضه ورکړي او میران شاه مارکیټ دوی د ډیولپمنٹ نه بولی دوی چې کوم نظام او هغه دا و دوی فاټا مرجر کې مونږ سره خلاف و نثار محمد مونږ سره وکنه ان پی مونږ سره باندې ان پی سوچ ټیکو دا بچا خان چې څوک مخالفت کوي آزاد نه ده بچا خان ز سپورټر یم په خپل باندې یو غټ سړی وکنه چې څونه غټي بوله پښتنو د پر یو غټ سوچ والا کس خو دوی ته تکلیف سره چې دوی ملکانو ملایانو په موږ باندې حکومت کړی ټول عمر ولې چې ملک خو ان پی والا مو کنه دا حکومت نه لکه دوی ملایانو څخه حکومت و وا ډي سي و پولیټیکل ایجنټ هغه ټایم کې
دا د بس صرف امیر د مولا خان لاره خبره ختمه شوه نه نه د هغه ختمه شوه ګوره مرګ شوی دی موږ دلته خبره کوو که دا چې موږ سره په 25 ترمیم کې کومې وعدې شوي دي کومه پکې اوس درته دا وایم چې یو وښایه یو چې دا واده روانه غلام قادر صاحب اخلم غلام قادر صاحب زه د دې خبره اوس دا ده چې اوس غریب سړی ته خپل حق ملوي دی شي زه د خپل ووټ د دین شروع کو چې غریب سړی ته څومره دغه څومره حق ملاو دی دا خو ته راته دا ووایه چې موږ په دې پاټه کې هر یو کور ته ستا کور ته درغلی دی صحت کارت دا ووایه 7,20,000 هر یو کس ته موږ چې زه ته ثابتوم نثار زما خان، غلام قادر صاحب یو خبره ده په صحت کارت باندې زما په یو ځای کې په سوران دره کې 1500 روپۍ اخلي په پنډیالۍ تحصیل عادي ستاسو ولا کور کې پیټي والا ولا کور راوړه کې ماته زه پیټي درته والا ماته ویډیو راوړه زه درته کوم چې د بچان کوم چې سره اے نثار خان کدا ولا کور کې نو 1500 شه خبره ده چې بنیادی ډیولپمنٹ دا دی چې غریب سړی د خپل حق تپوس کوي شي کنه دا بغیر ډیولپمنٹ کوم چې امیر ویدان لټ سے غلام قادر صاحب نه پښتنه کو پلاین در سره غلام قادر صاحب ثانک یو ویری مچ ډیر مننه غلام قادر صاحب دا سوال چې کوم دی چې د مرجر نه پس د قبایلی خلکو کې څومره د اویرنس راغلی دی یا د پرایم منسټر د مسلسل وزټ یا د چیف منسټر د وزټ نه یا د افیشل د وزټ نه چې هغوی اوس مخکې به یو کار نشو کولی اوس هغه شی غوښتې شي دا به هم ډېر لوی ډیولپمنټ کې چېرې دا شوي حسن خان اول خو استاد شکر یا استاد ملمنو ته سلامونه وایم منیر رشید ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم زمونږ په فاټا کې مرجر نه پس کوم چې سرتاجزیز ریپورټ وو هغې باندې عمل ونه شو او فل افرټس کیږي چې څنګه دا شی مونږ ریورس کولی شو ډیلې کولی شو مونږ په ګورنمنټ کې دا شی نه وینو چې ګورنمنټ دی کې سنجیده دی او دا په مخ بوتلل غواړي زمونږ کا جوډیشري دا اوسه پورې اپریشنل نه ده که زمونږ پولیس لیویس خزدار والا وو هغه اپریشنل نه دي ماغه زړې جرګې مرګې او ماغه سه رواني دي ماغه مهرران ناس دي سړکونو باندې لیویز اخلي سو باوجود د چې زمونږ ایم پی ایز رالل او پکار دی چې ایم پی ایز आवाज اوچت کی او لکه څنګه چې زمونږ خیال وو هغه رنګ ډیولپمنٹ ونشو مونږ ته کوم ډیولپمنٹ فنډز چې ملاو شوي دي یا په ځای ولاړ دي تاسو ته د فیډرل ګورنمنٹ پروسیجرز معلوم دی چې فرست انسټالمنٹ یوټیلایز کړي نو سیکنډ انسټالمنٹ درته ملایي زمونږ یو میاشت نه ټریډرز راغلي دي په پېښور کې درنې ورکوي او په میرانشاه کې بازار بند دی دې نه مخکې دا د میرانشاه بازار خبره وشوه دا یو ډېر ظلم وشو چې دا دکان دی یو سړي په ځمکه راغلی دی او لاره د بل سړي په ځمکه ده سو دې کې هم لکه ډېر ایشوز دي کوم چې ایٹ سم پوینټ ان ټایم راوځي څه داسې مونږ سره ښېګړه نه ده کړې او کمپنسیشن کورونو والته اعلان دی پوره کړي او مارکیټونو والته شروع کړو اوس چاته ورکوي چاته نه ورکوي پراپر پروسیجرز نشته دی د دې خو ډېر سمپل طریقې وې ته ګوګل کا خپل د میرانشاه بازار او هغې کې هر یو سړی د ودرېږي په خپل دکان باندې هغه کوارډینیټس واخله تا ته به په نقشه وښایي چې ستا دکان دغه ځای کې دی خو لکه ګورنمنټ ټیک شو داور صاحب یو پوښتنه بله کومه لکه تاسو ته ما پوښتنه بیسک چې کومه دا وه چې د خلکو په بیهیویر کې څه بدلون راغلی دی جی خلکو په بیهیویر کې بدلون نه دی راغلی هغې ته د سره اوس پته نه لګي چې مونږ چېرته لاړ شو ډي سی ورته وایي چې زما کار نه دی عدالت شته دی نه او پیپل جسټ ډونټ نو واټ ټو ډو خلک خو بالکل اوس حیرانه دي دی وایي چې یار دلته خو معلوم سیسټم کوو جی ډیره مننه غلام قادر صاحب داور صاحب ثانک یو ویری مچ ډیره مننه ګرو یو بڑا شانته بریک اخلو بریک نه پس راځو چې ګران کتونکو پروګرام کې یو واري بیا هرکلې نثار خان تاسو خبره په لمبي ځل باندې سونه یوې شم پی ایس رالل لکه ډېر لوی تعداد دی او ما په خیال که زه به چې دا غټ کریډټ دی چې د حکومت په دې وخت کې عامر خان خدا یاد نه کړ خو د صوبایي الیکشن کول چې کوم دی په خیبر پښتونخوا په مرج ډسټرکټ کې دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ و ځکه په لمبي ځل باندې نثار خان نن زموږ سره ناست دی نثار خان لکه
پکار و چې په صوبه کې به تاسو نمایندګي غوښتله ځکه ستاسو صحت د صوبې نه و ستاسو PWD د صوبې نه وه ایجوکیشن د صوبې نه و د صوبې ته به دا پته نه لګېده چې د هغوی څه نن تاسو په اسمبلی کې ناست یې څه رول دی د 21 PS دا ډېر ښه سوال ځکه دی چې زه د دې پروسس نه تېرېږم او څه چې ما سره په اسمبلی کې هلته څه صورتحال روان دوه منسټران یې دله او په هغې باندې خبره کول غواړم چې یاره دوه منسټران ستاسو په کابینټ کې ناست منسټران زموږ کابینټ کې راغلي دي بالکل زه دا وایم چې راغلي دي هغې دغه هم نه کومه اصل خبره دا ده چې موږ اسمبلی ته رالو په اسمبلی کې څنګه سیم چې په FCR کې دلته زما د ممبر سره کوم سلوک کېده په قومي اسمبلی کې په همغه شکل موږ سره یو ځانګړی سټیټس زموږ روان دی موږ ته دا تاثر راکوي چې تاسو به خبره نه کوئ وروستو به راځئ د هغې سره سره موږ 5 میاشتې وشوې چې موږ راغلي تقریبا 6 روانه ده چې موږ به زموږ د اوسه پورې موږ د کمیټو ممبران کړي نه یو په کار دا وه چې موږ راتلو سره موږ د کمیټو ته تقسیم کړی وی چې موږ په هغې کې خپله زده کړه هم کړی وو موږ په هغې کې خپلې مسلې مې ښیې وې اصلي پارلیمنټ خو کمیټې ده کمیټه موږ په کمیټو کې نه اچولې کمیټه یې موږ نه بیخي مبارک کړي موږ کمیټو ته نه پرېږدي بیا چې کوم زموږ په حواله کومې فیصلې کوي نو د پاسه دا خبره وکړي چې موږ مشاورت کړی دی زه اوچتوم چې موږ سره هیڅوک مشاورت نه کوي هیڅوک زموږ نه پوښتنه نه کوي بلکې زموږ په کابینټ کې چې کوم زموږ دغه ناست دي منسټران هغه په خپله هم په دې کې بې واکه دي بل طرف ته زما سیم صاحب لیټر کوي ډي سي ته چې ته به د الیکټ ممبر سره کنسلټیشن کوي او د هغې نه وروستو بیا سیم صاحب ټلیفون کوي چې نو کنسلټیشن ډي سي زه تللی یم د ډي سي زه چې عدالت ته تللی یم نه نه مطلب بیا داسې نه وي ته به دا د خپل د PTI MNA چې زما په حلقه کې کوم دی هغې کې د دوی ممبر نشته او ته به د PTI د ورکر په ترو باندې دا خبره ما ته دغه رالیږي موږ په هغې عدالت ته هم تلي ځکه چې عدالت یو فیصله کړې ده چې تاسو به ټولو ممبرس ته ایکول فنډ ورکوئ خو دوی د عدالت فیصله نه د هغې فالو اپ نه کوي په هغې پسې نه ځي او بیا هغې کې درته ویلی شو چې ته دې کې یو پالیسي جوړه کړه د پالیسي هم جوړه کړې د خپلې پالیسۍ خلاف موږ سره هلته روان دي خبره دا ده جي چې زموږ په قبایلي اضلاع کې د اپوزیشن چې کوم ممبران دي یا زما د صوبي حکومت کې چې کوم ناست دي حکومتي ممبران هغوی په خپله په فریاد او په ژړا دي ځکه چې موږ ته خبره کوم تاسو دا وویلې چې بنیادي سوال دا دی چې څه بدلون راغلی دی څه خلک محسوسوي تر د اوسه پورې خلک دومره په عذاب کې واچول شو دومره په تکلیف کې دي چې څنګه غلام قادر صاحب ویلي دا خبره بالکل ډېره واضحه ده چې ډي سي زمونږ بیراکرسي چې دا هغوی غواړي او دغه موجوده حکومت چې دغه واپس رول بیک کړي د هغه زوړ سیسټم ته حالات داسې جوړوي موږ ته هغه شیزونه پکار وو چې کوم موږ له خلک ورسره خوشحاله شوی وي ما ته ایجوکیشن پکار وو ما ته هیلث پکار وو زما پولیس کې نه زما روزګار پکار وو زما جي روزګار پکار وو سره د دې چې موږ سره زما د ټولو شپږو ضلعو د افغانستان سره بارډر دی باید چې ما ته دا بارډر یې کولو کې کرتارپور کولاویږي خو زما مومن ګورسل نه کولاویږي کرتارپور کولاویږي الته چې دی نو د پاسپورټ مسله نشته الته د بل څه مسله نشته زما چې خبره واوره زما چې خبره لګاوري که نه اورېږي زما الته روزګار د مخکې نه په تورخم کې زما بټۍ دي په انګور اټه کې خو زما بټۍ دي زما روزګار دی زما په ګورسل کې ځي زما هغه روزګار بند مطلب زما دا دی چې دا د صوبي حکومت ذمه داري ده ریوینیو به ورته راتلې نو ما ته نه ما ته روزګار راغی ما ته نه روزګار راغی الټا زمانه زما چې کوم منرلو په هغې باندې زه چې راځم که نه ورځي زه تاسو ته خبره کوم د آرټیکل 172 د 172 لاندې چې کله ستا د ځمکې مالک ته نه لینډ ریکارډ ته خپله نه لري نو دا به حق سرکار ځمکه ده شاملات دي چې کله دا اکټ راغی نو دې کې موږ ته یو څه وکړل یو یې راته دا وکړل چې موږ ته دوی یو خپله اتارټي جوړه کړه لایسنسینګ اتارټي چې هغې کې به بیروکریټس کینی هغې کې ایکس وایټ څوک چې کینی به کینی هغه به د منرل ډپارټمنټ دا یو خبره ده چې په دې باندې پوره پروګرام زه د جواب ورکوم تا منرل خبره وکړه زه دا هم ورګه چې تا دې کنه دای سونه علي چې په خپل ځمکه دی بل پارټنر کې دای علي کنالي دای اونر دی
دا منرال چې کوم همدغه جزو نو خو دا خو ګوره دا زباني جمع خالص زباني نه دا مثالات کې دا ده چې دوی مثالات کې دا ده کنه بنیادی یو خبره کو ته قانوني تحفظ قانوني خبره ورته د شروع کې خبره وکړه ما په خیال دا بنیادی خبره ده چې ټولو له پکار دی په حکومت باندې یو پریشر واچي لکه ګوره یو شیم پی ایز ناشتي نثار خان وی چې دا غوونه څوک تاسو کوي نه کابینټ کې ناخلي اوس دا خو د یوازې د پی ټی آی نه کنه دا خو چې ټول لا پاسې کې چې دا مشترکه ذمہواری ده نو دا څه نشي کېدلی چې په دې حکومت باندې پریشر د پاره چې دی دا چې صرف اپوزیشن چغي وي اپوزیشن چغي وي زدا نه ویم چې اپوزیشن دا چغي وي نه دا چې ټول سره نه ټول نو اې اپوزیشن کې موږ سره ټول دي کنه موږ سره ټول اپوزیشن په صوبه کې دي خبره وضاحت کو ټول اپوزیشن دا आवाज کوي چې بای دا قبایل تاسو کمیټو کې ولې وانه چول دا ممبرز ټول اپوزیشن دا بار پکار چې مونږ تم راورسي چې دا اسلام آباد ته راورسي ټول اپوزیشن دا आवाज کوي ټول اپوزیشن په صوبه کې ورته تاسو لازم اونیر صاحب لټه ټول اپوزیشن دا आवाज کوي چې تاسو په قبایلی سیمه کې دا وعده کمی کړی دي په 15 یاري ترمیم کې څه بدلون د تپکه وکړ تاسو څه شو میگا پروجیکټ چې کوم تاسو کو چې دا مشترکه پروجیکټ پکار دی حسن بھائی ډېر باسي اوپر سره بسونه خبره وترو او دوه په میاشتو باندې لګي او دا یو پوسټ کې موږ ګورو خبره اورال خبره هغه خبره دا بنیادی خبره ده چې طریق انصاف حکومت نه خلکو دی انصاف تمام دی میرټ دی گورننس تمام جی زه ته قسم خورم سیمو صوبا پنجاب دلته اوس د پی ټی آی حکومت کې کوم کرپشن ده بقولی پی ټی آی ولا اپوزیشن خو باسي آی بقولی پی ټی آی ولا اوس هغه پر ریکارډ کې نشته 15 منسټرون یمو ولا یمو پی ټی آی منسټرون ایجوکیشن هیلث منرل سی ان ډبلیو 15 منسټرون دلته نه لري کو چې دا بالکل کرپسي دا بالکل نه اهل دي دا د راوخصو بیا منسټرون کو یا وزیر اعلی صاحب دا ویلي یاره عوام مقابله ورکو نو یونیم کول برباد کو اوس یونیم کول نور په برباد کته سره پاتې شي نمبر 1 یہ دو منسٹران وزیر اعلیٰ چی پارا قبیل ہوتا صرف دی پارا سر آنا ٹپکی ویر کی کلینی ویر کی کولی ویر کی سمانورا ویر کی گفٹو نروڑی یو منسٹر وخی یو خیر دا ایو ہفتے ورست پر دیتا اجازات تا یو منسٹر وخی سا دا الونا کڑو پتا مندی عمالا شوا یو شای نمبر 2 دریم خبر ہے جایا چې قبیلو ممبرانو په بری کې عمران خان ته مو خاتون ولیکلو مو نن بل خات ولیکلو ته دا ټول راوړه کنه خپل سردار وړ عمران خان مو خات باندې بل ورېدي گورنر راوغوتو شفرمان وزیر اعلی راوغوتو یو سر اعظم خان نوستو یا لا دا خدته یا ټول دروغ کنه خبره خان دا ولا خبره اوس وزیر اعلی ته مو 15 خاتون ولیکو لازم لوړم 15 خاتون متولی کو جو وزیر اعلی تو د تو پارټي د تو مشر دا ایلنونه د کړي په پریس کانفرنس کې د کړي په تقریرونو کې د کړي په اسمبلی کې کړي عمران خان کړي او تو کړي دي ته دا ټول ممبران راوغوړه ټول موږ دا نه چې ته اپوزیشن ولا راوغوړه پټنه کینه ته ته موږ یو سرونو نه کړ دی خو چې تو سرون آل د څه کوي ته ته موږ دا نه کړ دی خو چې دا سر چو لګوله دا سره حکومت دانا لکه ګور امیر سره حکومت نه دا خبره ده حکومت دا نشته نه برتیان پرې دا وړه دا ثابت یو دا نه سر مومند خبره جواب دی ګور زه نه پښتنه کوم دا پرې دا ګور دا خبرې چې کوم دی ورځې سه ډیره خسته خبره وکړه چې د دې سره او خپې نه معلومیږي چې لکه دا شي په دې ځبان دي مونږ اوورال څنګه چې ما یو خبره وکړه چې اوورال امپیکټ څه دی پرایم منسٹر عمران خان لکه قبایلی سیمې مرج ډسټرکټس دی وخت کې هغه په سن سره ګوري یو خدای دې چې سټیټمنټ پورې کنه ځکه دا خو ټیک ده کرپشن خو چې کوم دی په خبره کرپشن شو سره عمران خان ډیر خنځ دې باندې ګوري عمران خان نیات دغه خبرې دغه کمات خو قرآن د تاوګن کلون دی اوس په لیچو دا خبره دا بنیادی خبره زیرو کی سره خبر نه غړي خدي خو په دې پیسې کې چې امیر تاسو زه دا نه پوښتنه کوم وزیر اعلی باندې د تنقید وکړه چې وزیر اعلی د وزیر اعلی په ټول حکومت زه د ټول حکومت ته خبره وکړه فرست ټایم ستاسو پټنه راغلي دي کنه
چې ستا درې منیسټران ناست دي په خیبر پښتونخوا حکومت کې اجمل وزیر ناست دی که څنګه دی د فاټا دی وزیرستان دی بالکل سیکنډ غزن جمال ناست دی غزن جمال بلکې هغه شو تھرڈ اقبال وزیر ناست دی او فرسٹ ټایم یو پکې بل هم دی جوړ کنه یو بل ایڈوایزر فوکل پرسن ناست دی عثمان په هغه نه پس زه درته وایم چې شپږ ډیډکټ چیرمنان دي شپږ ډیډکټ چیرمنان دي میا اقبال دی نصیر الله وزیر دی صوبایي اسمبلی ممبران راوړو دا خو ویلګی کنه فرست ټایم ممبران راوړو فرست مخکې تاسو نه وای کنه چې تاسو وای خدا خبره زه مخکې به مو فدرال صبر مخکې فدرال کې مو زه درې ورې نه پوهې درې کسان فدرال جی 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 پغې نه پس فرست خو دته دا پکار ده کنه منیر اورګزی صاحب مشر دی زما چې دا راته وایي چې فرست ټایم چې کومې پی ټی آی کومې ښځې راوستې دي ممبر ریزرو سیټ باندې هغه د اوریجنل د فاټا دي دی د ماته د دې غوغره وکړي چې دوی نایما کشور د مردان وزیرستان ته څنګه ټرانسفر راغی نایما کشور زه خیر نه نه نایما کشور یو چا جو درنیږي خبره زموږه عائشہ بیبي راغله عائشہ بیبي مومند نه راغله نثار مومند زما مشر دی زه ډېر په عزت کوم د کیس وکړو د څه دپاره وکړو د خپل فنډ دپاره چې کېدای شي دا عایشه بیبي ته د مومندو فنډ میلاو شي ولې عایشه مومند اوریجنل د مومندو وه نوم یې مومند دی ټیک شو عایشه مومند عایشه بیبي خو د خپل ذات لپاره مونږ مسله پښتون د ذاتیات شکار دی مونږ خپل ذات خبره د وزیر اعظم خبره وزیر اعظم خبره کو وزیر اعظم خبره کو د وزیر اعظم د بریک منی سجی کنه نه ساسه په دې بریک منی دغه دی وزیر اعظم ټول ایجنسی ته لاړو فرست ټایم د لیډر نه وتلی هغې نه مخکې عمران خان لاړ شو وزیر اعظم وزیر اعظم نه مخکې تللی و ټولو ایجنسیو کې چې کوم ایکس ایجنسی وي که نه ډسټرکټ دې ته ټولو ته 100 کیلومیټر په خپل ډایرکټیو باندې روډونه ورکړي دي 100 کیلومیټر هغه روډونه نه چې غټ روډونه د ملکانو یا د شیخانو غریبو خلکو چې کومې غریبې خلکو کلي دي دغه ته به ځي ورسره یو میډیکل هر ایجنسي ته یو میډیکل کالج تللی دی کم دی زاره کو دا مغول درته چې مونږه خو زلزلې ولا نه وي چې مونږه د ربر کورونا درته الته وبشي مردان ته د ربر کورونا شم تر وړلې چې عمران خان خو سب جازونو کې روغانه ګرځوي چې روډونه یا کورونا اخستې دي په کلی کې شو ویشي کنه هغه 500 لک خدا صحت هغه کې مونږ ته جی صحت کارت ډیره غټه خبره 50 لک کورونا باندې کار شروع دی کنه نه معنی اسلام آباد کې ناس خبر اسلام آباد کې اوس ناس راځه چې بوده زما الته مری سره دلته چې ځای نو مری سره نه مونږ ته وران ورې چې به تاسو ته خبره وکړم زما په مومندو کې د ورانو کورونو پیسې نه ورکوي د هغې سروې نه کوي او ما ته وایي چې دی تا 50 لکه کورونه دلته اعلانوي چې دا به جوړو بله دا چې ګوره تاسو ته زه یو خبره وکړم زما د 500 نه زیاتې کوسچنې هغه جمع کړي دي چې د حکومت جړ ډېر کوي د دوی هر څه راوباسي نو هغه کوسچن زما نه راځي په اسمبلی کې اپینډینګ دی یزي همداسې تر اوسه پورې 15 مې اسمبلی خبره ته ولې اسمبلی ته ولې پی ټی آی میجارټي کې دا کې پی اسمبلی کې کنه دوی نه ما غدا منګه تا ورګزې سټیج ته وخیږي پاس خبره ده نه ده دوی خبره بیل دوی رکاو کولای نشي د بیل په وجه باندې دوی اگینست په کانسل شروع کی کنه د خپل ذات ته پاره د خپل خبره ته پاره بل چا عزت نه وروړو ورګي وخت ختم دی جی وخت ختم دی امیر خان ثانک یو ویری مچ سره ډیره مننه ورګزې سه تاسو ډیره مننه یو خبره تشنه پاتې شوله هغه دا چې اوورال امپیکټ پروجیکټ چې ته مونږ وایو هغه دا نه چې هغه کې یو سړی راپاسي په ایکس پارټا کې اثر زیات دی زه درته وایم فرست ټایم ستا معذور افراد احتجاج ته راووتو دا یو غټه شعور دی وزیرستان کې او مونږه معذور افراد ترنده وزیرستان مخکې ځکه نه بس شو معذور افراد شو نور درته وایم امپیکټ زیات دی هر سړی اوس خپل حق دپاره نن که په ټانک کې درنه شروع ده دا امپیکټ دی که نه چې حکومت جواب دی کني فس دا مرجر پیدا مرجر دونه زیات کار پی ټی آی نه خو تاسو د احسان منشي قانون ته د پروویژنل اسمبلی ممبر یې کنه دا پی ټی آی الیکشن کړي دا پی ټی آی نه کړي په عین کې د دې لپاره ټایم فکس نه دی عین کې د لپاره ټایم فکس دا غیر فکس 25 سردار عزیز ریپورت وکړه کې 15 کاله ټایم سردار عزیز ریپورت کې 15 ډیر مننه ګران کتونکو دا د نن پروګرام وخت اجازه غواړم د الله پامان